بیا عام طور زموږ ته خلک چې دي عزیزانو دا چې کله حج لري ځینو رخصتونه اخلي ګرځي پر کورو پر یارانو پر ملګرو باندې زما یوه ذره په دې خبره سر نه خلاصېږي چې دا ته رخصت پر چی اخلي د خلکو څه معافي غواړې پر چی معافي غواړې بې عزته کړی دی نو چې تا دی بې عزته کوي اوس که ته حج لره ولاړې نو ستا په حج باندې څه کېږي که ته وایې چې دی د ما ته معافي وي که د ما ته معافي نه وي که زما حج نه صحیح کېږي نو ستا لمونځ بیا څه رقم صحیح کېږي د لمانځو د حج څه فرق دی حج په ژوند کې یو واره دی لمونځ د ورځې 15 واره دی خلک عجب موږ د عقل خلاص قوم یو د ورځې 15 لمونځونه دي که مې چا ته ښکنځا وکړله که مې جنګ وکړي که مې حق وخواړئ که مې غلا جنې وکړه که مې پور جنې ویوړئ په دا نیت چې والله کې رسه وویني بیا بېرته لمانځه له راځې دا سوچ تا ته نه درګرځي چې یاره دا لمانځه له رسه ولاړه زما لمونځ صحیح کېږي که نه صحیح کېږي نو په حج کې دا خبره تا ته چا در وښوله چې یاره ځې پر کورو باندې ګرځې زه حج له روان یم زه حج له روان یم ما ته معافي کوه د چیش معافي درته وکړم روپۍ دې وړي دي که دې زه بې عزته کړی یم که دې روپۍ وړي دي ورسه زما روپۍ راوړه بیا بخښنګ ګرځه نه غواړي که دې زه بې عزته کړی یم د حج بغیر راسره ما معافي وغواړه ولې تمرې نه په قبر کې الله له تا پوښتنه نه کوي نو په دې کې د حج څه خبره راغله چې خامخا ته ورځې د خلکو څه معافي غواړې دا خبره په اسلام کې نشته قطعا نشته دا یوه خبره شته چې یو سړی چې دی نه څوک بې عزته کړی دی نه د چا حق خوړلی دی نه د چا حق لاندې کړی دی نه په چا پسې غیبت کړی دی هسې په سفر باندې روان دی تبلیغ له روان دی جهاد له روان دی عمرې له روان دی کاروبار له روان دی کراچي و لاهور اسلام آباد و کابل و قندار له روان دی و یاره په ډېر وخت بیا نه راځم ټیک دی د ملګرو څه معافي وغواړه کېدلی سي انسان دی که مې وبېشي راسه څه در خوله به مې غلطه خبره وتلي ته به راسه زیر څه دا ښه خبره ده لیکن چې تا د حج سره دا خبره پورې کړې ده دا د اسلام سره تعلق نه لري ما درته وویلې چې روزه را روانه یې موږ ولې د خلکو څه معافي نه غواړو چا له روزه را روانه ده ما ته معافي کوه دا هر ساعت کې موږ لمانځه له راځغلو ولې د خلکو څه معافي نه غواړو نو د حج بیا چیش پکې رالو حج صرف ورته په دې ډېر غټ معلومېږي چې موږ په دې کې زما روپۍ ډېر لګېدلي دي که نه لمونځ د ورځې 15 واره فرض دی حج په ژوند کې یو واره فرض دی لمونځ پر هر چا باندې فرض دی چې مطلب هغه خپل شرایط یې پرایي حج چې دی هغه پر څو کسانو باندې فرض دی نو دا خبره د مابین ځه وباسئ چې خامخا ګرځې پر کورو باندې ما ته معافي کوئ ما ته معافي کوئ هېڅ معافي نشته صحیح سلو که رښتیا تا څوک زهیر کړی دی د مرګ مخکې معافي ځینې وغواړه د مرګ بعد حسابونه کېږي د حج بعد حسابونه نه کېږي او زموږ عجبه خلک دی هغه وایي زه چې سپین ږیری شم بیا حج کوم ولې و یاره اوس خو زه ځوان یم درواغ وایم بدکارۍ کوم شراب کوم پلانۍ نو د حج بعد باید چې سړی دا کارونه نه وکړي نو د حج بعد یې نه کوي نو د لمانځه بعد یې بیا ولې کوي خبره درواغ ده که نه ده و دا شیطان دا نفس دا ځان دوکه کېدی دی شیطان دا لاره ورښولې ده نفس ورښولې ده د خپلې بېعقلۍ دا لاره ورښولې ده نو لهذا د اسلام سره دا خبرې یوه سره تعلق نه لري دا یو تورې ختم شو